بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء رکو نمبر 11 بوایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين آیا اونلیدلتا هغه کسان قیل لهم چې اویلې شو دوی ته کفو ایدیکم چې منع کړئ لاسونه خپل د جنګ نه و اقیموا الصلاة او منځ قایم کئ و آتوا الزکاة او زکات ورکئ فلما کتبا پس هر کله چې فرض کړی شو علیهم القتال په دوی باندې جنګ اذا فریق منهم ناڅاپه یوه ډله وه د دوی نه یخشون الناس چې یریږي د خلکو نه که خشیت الله لکه څنګه چې یره پکار ده د الله نه او اشد خشیه یا د دې نه هم زیاته یره وقالو او وایي ربنا ای رب زمونږه لما کتبت علینا القتال ولی تا فرض کو په مونږ باندې جنګ لولا اخرتنا ولی دی رسته نکړو مونږه الی اجل قریب د نیټې نږدې پوري قل ورته ووایه متاع الدنیا قلیل د ژوند سامان لږ دی والآخرة خیر لمن اتقى او آخرت بهتره دی د هغه چا دپاره چې یریږي د الله نه ولا تظلمون فتیلا او ظلم به نه کیږي په تاسو باندې د ذرې برابر عمره اینما تکونو هر چرته چې یی تاسو یدرککم الموت نو برسیږي تاسو ته مرګ ولو کنتم اگر که تاسو فی بروج مشیده په قلاګانو مضبوطو کې و ان تصیبهم او کچری ورسی دوی ته حسنه سنیکی سخیر یقولون وای دوی هذه من عند الله چې دا د طرف د الله نه ده و ان تصبهم او کچری ورسی دوی ته سیئه سنقصان یقولون وای دوی هذه من عندك چې دا ستاسو د طرف دی قل ورته ووایه کل من عند الله دا ټول هر څه د طرف د الله دی فما لهؤلاء القوم پس شوي دي په دې قوم لا یکادون چې نه ده نږدې یفقهون حدیثا چې پوه شي په څه خبره باندې ما اصابک هغه څه چې ورسېدل تا ته انسان من حسنة د نیکۍ د خیر فمن الله نو د طرف د الله نه دی وما اصابک من سیئة او هغه چې در ورسېدل تا ته د بدۍ نه فمن نفسک نو هغه ستا د نفس نه دی وارسلناک للناس او رالیږلی مونږ ته د پاره د خلکو رسول صلی الله علیه وسلم وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله په حیثیت د گواه من یطع الرسول هغه څوک چې حکم ومنو د رسول فقد اطاع الله نو یقینا په اصل کې حکم ومنو د الله ومن تولا او چا چې مخ واړو فما ارسلناک پس نه یې رالیږلی مونږ ته علیهم په دوی باندې حفیظا نګران ویقولون او وایي دوی طاعة چې فرمان منونکي یو مونږه فاذا برزو پس هر کله چې راوزي دوی من عندک ستا د خوانه بیته نو د شپې مشورې کوي طائفة منهم یوه ډله د دوی نه غیر الذي سوا د هغه خبرونه تقول چې تا ویلي والله یکتب الله لیکي ما یبیتون هغه خبرې چې دوی د شپې کوي فاعرض عنهم نو پروا مه کوه د دوی وتوکل علی الله بروسه ساته په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا غور نه کوي دوی په دې قرآن باندې ولو کانا کچری وی دا قرآن من عند غیر الله د طرف د غیر د الله نه لوجدو فیه نو خامخا به بیا مونتی و دوی په دې کې اختلافا کثیرا اختلاف ډیر وَإِذَا جَاءَهُمْ او هر کله چې راشي دوی ته امر من الامن یو خبر د امن د اطمینان او الخوف یا د یری اذاعوا به نو خوری دوی هغه ولو ردوه او کچری ورسوي دوی دغه خبر الی الرسول رسول ته وإلى اولی الامر او طرف ته د ذمہدارو کسانو منهم د دوینا لعلمه الذین نو په علم کې به راشي د هغه کسانو یستنبطونه منهم چې راو به باسي دوی صحیح خبر د هغې نه صحیح مطلب د هغې نه ولولا فضل الله
او کچری نوې فضل د الله علیکم پتا سبحانی و رحمته رحمت د هغه لتبعتم الشیطان نو خامخا به پیروي کړي و تاسو د شیطان الا قلیلا مگر لږ به نه وکړي فقاتل فی سبیل الله نو ای نبی صلی الله علیه وسلم جنګ کو په لاره د الله کې لا تکلفو نه یې ته ذمه دار الا مگر نفسک د خپل ځان وحرز المؤمنین او ترغیب ورک مؤمنانو له په جهاد تیز که مؤمنان په جهاد عسى الله لري نه ده چې الله پاک ان یکفه دا چې بند کړي چې بند به کړي بأس الذین زور یا جنگ د هغه خلکو کفرو چې کافران دي والله اشد بأسا الله پاک ډیر سخت دی په جنگ کې یعنی په زور کې په طاقت کې و اشد تنکیلا او ډیر سخت دی په سزا ورکولو کې من یشفع شفاعتا چا چې سفارش من یشفع څوک چې سفارش کوي شفاعتا سفارش حسنتا نیک یکن له نصیب منها نو وي به هغه لره حصه د هغې نه ومن یشفع شفاعتا سیئتا څوک چې سفارش کوي سفارش بد یکن له کفل منها نو وي به هغه لره حصه د هغې نه وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله په هر څیز باندې نظر لرونکی وَإِذَا حُيِّيتُمْ او هر کله چې وکړی شي تاسو ته بتحیة سلام فحیونو سلام جواب ورکوي بأحسن منها په ښه طریقه د هغې نه او ردوها یا واپس د هغې په شان ان الله کان علی کل شیء حسیبا بېشکه الله په هر یو څیز باندې حساب اخیستونکی دی حساب کوونکی دی الله لا اله الا هو الله چې دی هم هغه دی د هغه نه سوا بل معبود نشته دی لیجمعنک خامخا به هم هغه راجمع کوي تاسو الی یوم القیامت په ورځې د قیامت لا ریب فیه چې نشته شک په هغې کې ومن اصدق من الله حدیثا او څوک دی ډېر رښتینی د الله نه په خبره کې په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي وایسته ته نه دي کتلي هغه خلکو ته هغه خلکو په حال ته غور نه دی کړی چې کله هغوی ته ویلی شوي چې مونځ قایم کوئ او زکات ورکوئ نو چې کله د جهاد دپاره وویلی شول نو ځینې بندیان داسې یېرېدل د خلکو نه لکه څنګه چې د الله نه یېره پکار وه او وی چې یا الله تا ولې په مونږ باندې جهاد لکه دومره په زر را باندې جهاد څنګه راغی مونږ خو له تیار نه نو دا خبره چې کوله نو د دې دا مطلب نه و چې دا منافقانو دا په هره معاشره کې داسې خلک یې ځینې جرأت والا یې ځینې کمزوري کم همت والا بندیان مؤمنان وو خو د هغې باوجود لکه دا جهاد ورته ډېر زیات لکه ګران کار ورته ښکارېدو نو الله رب العالمین ورته فرمایي چې داسې خلکو الله رب العالمین د دې همت دغه کوي مضبوطی او دوی له طاقت ورکوي د دې کمزور زړونو والا بندیانو ته الله رب العالمین فرمایي چې دوی تاسو له بهادري پکار ده د دنیا ژوند خو د لږې ورځې سامان دی اخرت بهتره دی د تقواداره خلکو دپاره پرهیزګاره خلکو له اخرت بهتره دی او تاسو که لږ عمل کوئ که ډېر عمل کوئ الله به تاسو له پوره پوره بدله درکوي لکه چې ستا ایمان مضبوط نو د ځینې بندۍ که نه بشري کمزوري لکه زړه کمزوري داسې نو الله پاک ورته فرمایي چې په تاسو به د ذرې برابر ظلم هم نه کېږي او بله دا چې خپلې عقیدې مضبوطې کړئ چې تاسو چېرته هم یې که تاسو په بندو قلاګانو کې ناست یې خو چې الله پاک چاته د کم ټیم مرګ ورسول غواړي هلته به درته مرګ راځي په جنګ کې مرګ نه دی د جهاد په میدان کې مرګ نه دی ګولی به د باندې ورېږي خو چې الله تعالی مړ کړي ته به ترې بچ کېږي مطلب دا چې دا کمزور زړونو والا مسلمانان دي دا حقیقت خپلې مخې ته ساتي نو د دوی همت به بیا کېږي او دوی به مضبوطېږي د دوی زړونه به مضبوطېږي او دا ښه خبره چې دوی ته چې څه خیر ورسي نو دوی وایي بس تا خو د الله په ځل و دا مونږ خو داسې داسې یو که نه دا خو زما خپل هوښیارتیا او د دې وجې نه بیا دا خبرې کوي چې دغه ورته ورسي نو بیا وایي بس تا خو د الله فضل و بس چې د غنیمت په لاس ورغی او لکه داسې کارونه فایده به ورته وراله او چې کله به دې منافقانو ته تکلیف ورسېدو نو دوی به وي دا د الله د رسول غلط تدبیرونه دي او بس دا وګوره مونږ ته وایي چې په مدینه کې جنګېږو او دوی وایي چې نه دغه ته ځو احد میدان ته ځو نو بس د دقې وجې نه دا مسلمانان چې دي نو دغه شول قتل شول که نه دا به نه مړه شوي الله رب العالمین د دې خبره کوي
چې دا د خلکو خبرې دي. نو دا موږ ته الله پاک د هغو قصې نه بیانوي، دا خبرې دغه شانتې نن په دنیا کې ما او تا کوو. دغه شان خبرې خلک کوي که نه، که دې ځای ته نه وی تللی جو مړ به نه وي، که دا کار یې نه وی کړی جو داسې چل به نه وی شوی. نو حدیث مفهوم دی، کله چې دا خبره راشي چې اگر مگر خلک کوي چې که داسې چل شوی وي جو داسې چل به شوی، که داسې نه وی شوی جو اوس به داسې چل نه و شوی. نو پوه شئ چې دا د شیطان چالونه دي او د شیطان وسوسې دي. اعوذ بالله وایئ. الله پاک چې څه کوي په تقدیر کې چې صحیح حق انسان ته وررسیږي که نه. نو لہذا داسې عقیده چې ده هغه مه لرئ، او چې څه کېږي الله رب العالمین چې انسان ته څه وررسوي د انسان د خیره وي. بیا الله رب العالمین دا خبره هم فرمایي چې دا نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه خبردار کوي چې دا منافقان چې منامخ تا ته کمې خوږې خبرې کوي که نه، نو دا داسې نه وي. ستا نه خبره واوري، خبره یو شانې دوی ځان له د شپې کښېني مشورې وکړي او ستا پسې د دروغو خبره جوړه کړي. غیر الذي تقول، سیوا هغه خبره کوي کومه چې تا ویلي. حالانکه نبی صلی الله علیه وسلم خبره داسې نه یې کړې، دوی خبره بدل کړي او په مسلمانانو کې خورئ. او دغه شانتي د شپې د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم خلاف سازشونه کوي. نو الله ورته فرمایي چې بس له دوی په باندې هېڅ دغه مه کوه، لکه دوی نشي تا ته نقصان در رسولی. په الله باندې بروسه ساته او الله کافي دی کارساز. او دوی چې دی نو د شپې به د منافقینو مشورې کولې چې د مسلمانانو ته په څه طریقه نقصان ورسوي، او د یهودو سره به یې ګډ جوړ کوو چې څه موږ له کول پکار دي، په څه طریقه د مسلمانانو قوت چې دی هغه کمزورۍ طرف ته بوزو. او بیا الله رب العالمین فرمایي وایسه دوی په دې قرآن باندې غور نه کوي، که دا د الله نه سیوا د بل چا د طرف نه وي نو اوس به تاسو لیدلی وي چې په دې کې به څونه اختلاف و. لکه د دې منافقینو به په دې خبره باندې شک و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قرآن چې دی دا ورته څوک وای. نو الله ورته فرمایي چې ولې دوی په دې نه پوهېږي، که دا د الله نه سیوا د بل چا د طرف نه وي نو تاسو به اوس لیدلی وی چې په دې قرآن کې به څونه اختلافات که نه. دا څومره الله رب العالمین په ښایسته ترتیب سره د خطباتو یوه مجموعه ده، او په 13 کالو کې په مختلفو وختونو کې د هر وخت دغه مطابق الله پاک نازل کړی دی. او بیا نن موږ ته وګورئ څومره غټه معجزه ده دا قرآن، داسې دی لکه اوس چې نن ما او تا ته نازل شوی. حالانکه یو معمولي د اردو کتاب ته راواله که نه، او هغه یو 10 کاله مخکینی خبرې ته ګوره هغه بالکل بدلي که نه، نن زبانې سره به هغه نه لګي. او قرآن ته وګورئ هغه څومره جامع کتاب دی، بالکل د نن ورځې د ټولو حالاتو سره بالکل موافق دی. بیا الله فرمایي کله چې د امن یا د یاري څه خبره راشي نو دوی زر زر خور کړي. نو افغاني زر زر دغه کې یو هنګامه به جوړه شو، پلانکۍ قبیله حمله کوي او دا کېږي هغه کېږي. الله رب العالمین مسلمانانو ته طریقه ښیي چې نه، چې ذمهدار حاکم موجود وي نو خبره به حاکم ته ورسوئ، رسول صلی الله علیه وسلم ته به یې ورسوئ، او څوک چې په تاسو حاکمان دي مشران دي هغوی ته به یې ورسوئ. نو چې کله دې طریقه سره خبره لاړه شي نو چې څوک پوهېږي نو هغه به ټیک نتیجه راوباسي او د دروغو افواګانې به نه خورېږي. غزوه احد او غزوه خندق درمیاني دور دی دا د آیتونه چې نازل شول که نه. په دې کې چونکې غزوه احد کې مسلمانانو ته لږ د شکست میلاو شوی و، نو دا یهودیان مشرکان او قریش مکه او قبایل او ټول دشمن طاقتونه چې دوی حوصلې ډېرې اوچتې شوي وي، نو اوس دوی یوه فضا جوړه کړې وه چې بس ټول کفار چې دي نو قبیلې یو ځای شوي دي، په مسلمانانو باندې به حمله کوي. هره ورځ به نوي نوي افواګانې راتلې. په مدینه کې دغه ورځې داسې د سختې وي چې پاک نبي صلی الله علیه وسلم به په خپله ټوله شپه چې دی نو یخ و. بیا الله رب العالمین فرمایي څوک چې سفارش وکړي سفارش ښه نو هغه ته به د هغې نه حصه میلاویږي، او څوک چې بد سفارش وکړي نو هغه ته به د هغې نه حصه میلاویږي. دې مثال داسې دی لکه سیدنا ابو موسی رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به څوک سوالګری راغی نو نبی صلی الله علیه وسلم نه به د څه سوال وکړو، نو صحابو ته به نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي تاسو سفارش وکړئ الله به تاسو ته ثواب میلاو کړي که نه. نو الله پاک چې څه غواړي نو د نبی د ژبې مبارکې نه به یې جاري کړله یا به یې فیصله وکړله. مطلب دا د حدیث مطلب دا دی چې لکه تو اوس ما له څوک راغی یو بنده دی، زه پوهېږم چې دا بیمار دی او زه پوهېږم چې زما په دې ګاونډ کې د فلانکۍ مالدار دی، د فلانکۍ ملګري زما ورکړه کولی شي، زکات ورکولی شي، د فلانکۍ اوس طالب علم دی، د هغه تعلیم دی، د هغه ضرورت دی او د هغه تعلیم پاتې کېږي، او زه وایم چې یاره د دې بنده تعلیم وکړه، د تعلیم حاصل کړي لکه که نه یتیم دی یا کمزوری دی غریب دی، نو چې زه چاته ووایم چې که ستا سره زکات پیسې لکه خپلې هم ورکمه
زه پوهېږم چې ما په دې کار نه کېږي نو بل ته ویم د دریو تنو ته ویم د هغه بنده کار روان کړمه. نو دا ما څه وکړو، ما د نیکۍ سفارش وکړو. د یو بنده په خپله خوله نشي کولا وهلی، یو نیک بنده دی، یو عزت والا بنده دی او ما د هغه ښېګړه وکړله، نو دا د نیکۍ سفارش شو. ټیک ده. دغه شان یو بنده غلا وکړله او ما ته پته ده چې غلا یې کړې ده، او زه په هغه ویم چې ځایي به زه خپل کار په کوي غلا یې کړې ده، او زه د هغه غلط کار ایسته کې لکه هوار کړم او ویم چې په ځه او خلکو ته یم چې نه دونه ده کړې او دروغ ویم که نه، نو ما د بدۍ سفارش وکړو. نو چې سبا دا بنده غلا کوي نو څه به وي، زه به د ده په دې غلا کې نعوذ بالله استغفر الله، نو زه به د ده سره په ګناه کې شریکه یم. نو دغه شان چې چا د نیکۍ سفارش ته چا وکړو نو د نیکۍ دغه به ورته میلاویږي فایده، او چا چې د بدۍ سفارش وکړو بدي به ورته میلاویږي. او دغه شانتې ډېرې خبرې دي، مثالونه که نه، په دنیا کې بیا ډېر شي مثالونه راځي. نو دې ته خیال کوئ چې تاسو د چا سفارش کوئ، د چا ډله اخلئ، نو چې دا څنګه چل دی، ځان له ګناه اخلئ او که ځان له ثواب اخلئ، دې خبرې ته پکې خیال کوئ. او خپله خوروالي او وروروالي او خپلولي او دا د باندې دونه غالب مه راځه چې ځان له آخرت بربادې، لکه دې خبرې ته خیال کوئ. د حق سفارش کوئ او د باطل نه ځان ساتئ. پوه شوئ. بیا الله رب العالمین سوچو که څومره ښایسته تربیت زما ستا کېږي که نه، د قرآن د ښایسته الفاظو ته وګورئ. د سفارش هم ما او تا ته اجازت نشته، د غلط سفارش که نه. نن مسلمان ته وګوره څه کارونه نه کوي، د یو بل د حرام مددګاري د یو بل څونه کوي که نه. بیا الله فرمایي هر کله چې تاسو ته څوک سلام وکړي نو د سلام جواب هغه شان ورکوئ که نه، د هغې نه بهتره ورکوئ. نو یو سړی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وایي یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم له راغی، تپوس یې وکړو چې بهتره اسلام کم یو دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تو خلکو ته خوراک ورکې او هغې بنده ته هم سلام کې کم چې تو پیژنې، او هغه ته هم کې کم چې تو نه پیژنې. او یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو سړی راغی وی السلام علیکم، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی لس نیکۍ. بیا بل کس راغی وی السلام علیکم ورحمت الله، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل شل نیکۍ. بیا یو بل کس راغی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل 10 نیکۍ. نو چې تاسو څوک د یو بل سره ملاویږئ نو تاسو به څه کوئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته به ووایئ، 10 نیکۍ دې وګټلې. او که نه 10 ګټې جو السلام علیکم خالي ووایه، بیا رحمت الله چې وی جو 6 به وګټې، برکاته چې وی جو 3 به. که تا ته چا سلام وکړو السلام علیکم نو ته ورته وایې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، نو هغه 10 وګټلې او ستا 13 شوې. نو په سلام باندې ډېر زیات الله رب العالمین خوشحالیږي، او پاک نبی صلی الله علیه وسلم هم یو بل ته د سلامتیا دعا ده. دا سلام په اصل کې د سلامتیا دعا ده د یو بل په حق کې که نه. نو ځکه دا د الله پسندیده عمل دی چې مسلمانانو په معاشره کې اخوت او مینه محبت پیدا کېږي د سلام په ذریعه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای وړوکې غټ ته سلام کوئ، روان ناس ته سلام کوئ، او لږ خلک زیاتو ته سلام کوئ، سواره چې دی پیادو ته سلام کوئ، او ګرځېدونکي ولاړ ته سلام کوئ. نو مطلب چې څوک راځي نو به سلام کوي، دا به نه وایي چې په کور کې څوک دی که نه. یو یهودي راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته یې ویې السلام علیکم، السلام علیک، تا له دې مرګ راشي، مطلب یې دا دی. حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې لکه زه خو پوه شوم چې دې سړي څه ووایي د یهودي، نو د ضرورت عایشه رضی الله عنها وایي علیکم السلام واللعنه، په تا باندې د سام مرض او په تا باندې لعنت. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وای صبر عایشه، الله تعالی نرمی خوښوي. جو وای ما جواب ورکو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولی تا وانه اورېدلې د الله رسول چې دوسه وي، لکه عایشه رضی الله عنها نشو برداشت کولی دا خبره. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل وای ما ورته علیکم ووایې که نه، چې بس په هغه دی مطلب دا چې په دې طریقه سلام جواب ورکړم چې هغه ته خپل دغه ورسي. خو لکه عایشه رضی الله عنها ورته ایسته په ډاګه باندې جواب ورکړو که نه. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د الله پاک ته د ټولو نه زیات نږدې هغه بنده دی چې څوک ډېر سلام کوي. نو ټول تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایئ، ډېر ډېر وایئ، کور ته راننوځئ، چا سره ملاویږئ نو خامخا سلام اچوئ. زنانه یې هسې نه چې په لاره کوڅه کې پردو سړو ته سلامونه شروع کوي، دا مطلب یې نه دی ښه. زنانه به زنانو ته سلامونه اچوئ، چې کور ته راننوځئ هم نو سلام اچوئ.